او قیامت پورز بو د خپل مور او پلور د پورا د درجات بلندی باعث وي. عزتمندو د اولاد قدر و قیمت اندازه موږ د دې خبرې نه ولګو چې حضرات انبیاء کرام چې هغه د قرب خداوندی په اعلی مرتبه باندې فائز وو، هغوی به الله پاک نه د نیک اولاد دعاګانې غوښتلې او الله پاک هغه دعاګانې په قرآن پاک کې نقل کړي دي او دنیا خلکو ته پیغام ورکړی ده چې د اولاد قدر و قیمت څومره زیات ده. خو عزتمندو په یوې خبره ځوان په یول پچار دي چې الله پاک موږ ته په دنیا کې څومره نعمتونه راکړي دي، قیامت په ورځ به یوې و نعمت بارے کې موږ نه پوښتنه کیږي. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بیا به تاسو نه قیامت په ورځ په یوې و نعمت بارے کې پوښتنه کیږي. معمولی نعمت بارے کې به پوښتنه کیږي. که د معمولی نعمتونو باره کې پوښتنه کیږي، بیا د ګلانو غوندې د کښلي بچیان او د کمپیوټر غوندې ذهین او فتین اولاد باره کې به الله پاک پوښتنه نه کوي. الله پاک به قیامت په ورځ اولاد باره کې ضرور د موږ نه پوښتنه کوي. حضور صلی الله حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه به فرمایل ادبوا اولادکم فانکم مسئولون عنهم، تاسو د خپل اولاد ښه تربیت کوئ ځکه چې تاسو نه به قیامت په ورځ اولاد باره کې پوښتنه کیږي چې تاسو د اولاد صحیح تربیت کړو او که نه مو وکړه. قرآن او د حدیث تعلیم تاسو خپل اولاد ته ورکړو او که نه مو ورکړه، دې باره کې به قیامت په ورځ د موږ نه پوښتنه کیږي. اوس نه موږ ته پکار دی چې موږ د خپل اولاد داسې تربیت وکړو چې قیامت په ورځ موږ نه پوښتنه وشي، موږ جواب ورکړو او هغه جواب د موږ نجات ذریعہ جوړ شي. اولاد تربیت کول پکار دی. او عزتمندو قرآن پاک کې الله پاک جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ایمان والو تاسو د خپل زنونه بچ کوئ او خپل اولادونه بچ کوئ نارن اور نه. تاسو د خپل اولادونه اور نه بچ کوئ، د خپل زنونه د اور نه بچ کوئ. حضرات علماء کرام موجود دي. الله پاک دا نو فرمایل چې تاسو د خپل اهل و عیال د گمراهۍ نه بچ کوئ، دا نو فرمایل چې تاسو د خپل اهل و عیال د ګناهونو نه بچ کوئ، وی فرمایل چې خپل اهل و عیال د اور نه بچ کوئ. حالانکه معال د دواړو یو دا گمراهی دا او که اور دا، گمراهی په اور باندې منتج شي، گناهونه په اور باندې منتج شي. خو الله پاک جل جلاله د اور خبره کړې دو، د گناهو خبره نه دو کړې ځکه چې خدا نه خواسته د چا په کور کې اور ولګیږي، بچای په کمرې کې ویده وي، پلور مې ته وایي چې بچیا چک شه اور لګېدله ده او بچای نه چګېږي، بیا پلور د کور نه وځي چې مو خو خپل فرض پوره کړل، مو خو مې ته وویل اوس چې دا یې نه چګېږي اوس څه وکړم. څوک په داسې وکړي، داسې به څوک نه وکړي، بلکې پلور به د خپل بچای د خپلو ویښتونو نه ونسي او په کرشوله به ځان سره د کور نه وبوسي چې ته ته پته نشته چې کور کې اور لګېدله ده. خو چې کله اور ولګېده د خپل بچي بچ کولو څومره اهتمام یو کس کوي، د غرنګي دین باندې عمل کول او د گناهونو بچ کولو کې هغې شدت سره اهتمام کول پکار دي. او که والد صاحب دا وایي چې مو بچی لمونځ نه کوي، مو خو خپل فرض پوره کړل، نور زه اوس څه وکړم؟ مو خو بچي ته وویل چې بچیه قرآن یایا، اوس چې دا یې نه یایي اوس زه څه وکړم؟ یعنی والد دا خبره کوي چې شاید مو د خپله ذمهداري پوره کړله، هرګز نه. په دې سره چا ذمهداري نه پوره کیږي لکه څرنګه په کور کې چې اور ولګیږي. والد صاحب د خپل بچي یستلو کې او بچ کولو کې څومره تکلیف کوي، هغې نه زیات تکلیف په دې ترتیب کې پکار ده چې د مو بچی د ګناهونو څرنګه بچ شي، دا یې د ګمراهي نه څرنګه بچ شي. ځکه الله پاک جل جلاله فرمایل چې د خپل اولادونه اهل و عیال د اور نه بچ کوي. او نن د موږ په دغه معاشره کې اکثر والدین د خپل اولاد په تربیت په حواله سره غفلت مظاهره کوي، غفلت تربیت یې نه کوي، ضرورت یې نه محسوسوي، دوی فارغ نه وي. او چې کله بچی د سیخ لیارې نه خطو شي، بیا دوی دا خبره کوي چې مو بچی خو ډېر نیک و، ډېر روغ و، خو بس د ماحول د وجه نه خراب شو. مو بچی خو ډېر سعادتمند و، ملګرو د وجه نه خراب شو. یعنی الزام په ملګرو باندې لګیږي، الزام
په ماحول باندې لګیږي. والدین چې کله دا خبره وکړي چې موږ د خپل بچا خو د ماحول د وجې نه خراب شو، دوی گویا کې خپل ځان ته اطمینان ورکوي چې موږ په دې کې څه غلطي نشته دو، موږ په دې کې څه کمای نه ده کړه، ماحول د وجې نه خراب شوه ده. عزتمندو موږ د خپل حضور صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کوو. الله نبی چې د بچای کله خراب شي د بچی خرابولو ذمہ دار څوک دي؟ قیامت په ورځ به د چا نه پوښتنه کیږي او څوک په الله پاک ته جواب ورکوي؟ حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایل کل مولود یولد علی الفطره، هر بچای چې پیدا کیږي هغه د دین اسلام په مزاج باندې پیدا کیږي. هر بچای طبعی طور باندې دین سره مینا کوي. تاسو نه وینئ په خپل کورو کې چې کله بچای خپل مور په منځ باندې وویني بدای مصالح باندې ودروي چې زه هم لمونځ کوم. د بچی ته چا ویل چې تل لمونځ کول منځ اهمیت ته؟ بچی ته چا هم نه دی ویلي، خو د بچی په فطرت کې الله پاک د دین مینا ایښی دو. دا چې څوک تلاوت باندې وویني دا چې موږ قرآن روکوي زه هم تلاوت کوم. بچی ته چا ویل چې تل یو حرف باندې لاس نیکای ملاویږي؟ چا دا خبره نه ده ورته کړې. د په فطرت کې الله پاک د دین مینا ایښی دو. الله پاک خو د بچیان روح پیدا کړی دی. کل مولود یولد علی الفطره، هر بچای چې پیدا کیږي دین اسلام په مزاج باندې پیدا کیږي. د بچای ورستو ویلې خراب شي ادي خرابولو ذمہ دار څوک دي؟ حضور فرمایي فابواه یحودانه، والدین مور او پلور د خپل بچی نه یهودی جوړ کی، او ینصرانه مور او پلور د خپل بچی نه نصرانی جوړ کی، او یمجسانه مور او پلور د خپل بچی نه مجوسی جوړ کی. حضور صلی الله علیه وسلم د بچی بگاڑ ذمہ دار مور او پلور ګرځولې دي چې مور او پلور یې ذمہ دار دي. دوی کمی کړي دو او که مور او پلور دا خبره کوي چې نه موږ خو د بچی نه یهودي نه ده جوړ کړه، بچای د ماحول د وجې نه خراب شوه ده. بیا شریعت دا یي چې د ماحول نه بچ کول هم د تو ذمہ داري وه، ولې د نه که بچ د غلطو دوستانو نه بچ کول دا هم د تو ذمہ داري وه، تو ولې نه که بچ. آخر کار به والدین د قیامت په ورځ باندې نیول شي، د هغوی پکړه او د هغوی مؤاخذه به کشي. موږ تاسو ته پکار دی چې موږ د خپل اولاد بهترین تربیت وکړو، او که موږ سره وخت نشته موږ ته تربیت طریقه نه درومي، موږ خپله په پردیس کې وو، موږ سره ترتیب نشته ده. عزتمندو د موږ د اسلامي معاشرې اولین ضرورت دا ده چې داسې تربیتي ادارې وي، داسې تربیتي مراکز وي چې موږ د خپل بچی هغوی ته حوالې کړو، هغه د موږ بچو تعلیم اهتمام هم وکړي، د تربیت اهتمام یې هم وکړي. الحمدلله دینی مدرسو په شکل کې داسې مراکز او داسې تربیتګاه موجود دي. دا د موږ په دغه مځکې باندې الله پاک لوی احسان ده. بیا موږ تاسو ته پکار دی چې موږ د خپل بچی مدرسو ته حوالې کړو، مدرسو ته حوالې کړو. خو مدرسې ته حوالې کولو کې یو لوی رکاوټ ته موږ دی ګوره. رکاوٹ دا دا چې د بچی نه چې حافظ جوړ کے او عالم میں نہ جوڑ کے دا بخوری دی کمانا کھائے گا کہاں سے؟ بھوکا مر جائے گا. او زر ډیره په معذرت سره دا خبره کوم چې دا فکر او دا پریشانی دا د نن ورځې نه نه دو، نن نه 1400 کاله مخکې 1500 کاله مخکې عرب معاشرے کې هم دغه مسله جوړه وه چې عرب معاشرے کې وہ خلق دا ویل چې دا بچای پیدا شو بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے. جب یہ بچای په بچپن کې مړک دا صرف لونه به نه شخولې، دا نرینا اولاد به هم مړاول، ځکه چې لونه خو به ځکه شخولې چې دا ستره شي بیا به دا زه ودوم، بیا به دا د مو بل زومي، دا به د بل چا کور ته درومي. دا د موږ غیرت خلاف خبره ده، دا د هغو خبره وه. دوم دا چې نرینا اولادونه به هم مړاول او ویلې به مړاول چې دا چې ستر شي دا به خوري دي کومانه. الله پاک فرمایي ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقکم وإیاهم. نو دوی به د خپل اولادونه مړاول، هلاکت ته به اچول چې دا به خوري دي کومانه. مخکې هم دغه مسله وه، نن هم دغه مسئلہ دو. بچہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے، التب ہم دا مسئلہ وہ بڑا ہوگا تو کھائے گا کہاں سے. مشرکین عرب اغوب دخپل بچوں ہلاک کول، وہ بھی اپنے بچوں کو ہلاکت میں ڈالتے تھے.
आज का मुसलमान भी अपने बच्चे को हलाकत में डालता है। नजर आ रहा होता है कि कॉलेज का माहौल जिस कदर तबाहकुन है, यूनिवर्सिटी का माहौल जिस कदर इंसान सोज है, इसने अगर अपने बच्चे को मैंने भेज दिया, अपनी बच्ची को भेज दिया, ईमान खतरे में पड़ जाएगा, इफ्फत और पाकदामनी खतरे में पड़ जाएगी। खुली आंखों से खतरात देख रहे होते हैं, फिर भी अपने बच्चों को धकेल रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के माहौल में। उस जमाने में भी लोग अपने बच्चे को हलाकत में डालते थे, आज के जमाने में भी लोग अपने बच्चे को हलाकत में डालते हैं। वजह क्या है कि बड़ा होगा तो खाएगा कहां से। फर्क कितना है, फर्क इतना है कि मुशरिकीन अरब बच्चों को जिस्मानी मौत मारते थे और आज का मुसलमान अपने बच्चे को रूहानी मौत मारता है। और आप सबको पता है कि जिस्मानी मौत मारना इतना बड़ा जुल्म नहीं है जितना अपने बच्चे को रूहानी मौत मारना जुल्म है। वालिदैन जुल्म के बखपल औलाद बंदे जो बचाए वो सर शुखरी वो देखो माना मुशरिकीन अरब बदगा जुल्म कवा और वो जिस्मानी एतबार सरा बचाए हलाक कवा, नन मुसलमान रूहानी एतबार सरा खपल बचाए हलाक की खुरी वो देखो माना। कुरान पाक के अल्लाह पाक की वाकया बयान कर दो। इवा जनाना वा चाहे अल्लाह पाक सरा वादा वकरला, रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी। अल्लाह तो चे मोतकुम अवलोद रुकाउन कादा अवलोद यशवनो तो चे मोतकुम अवलोद रुकाउन कादा ज ओसना तो सरा वादा कवान दा दे मो नजर दा दे मो मनोते दो चे दे मो अगा अवलोद वो दीन दे परा वकफी। आपने जो औलाद देनी है वो अभी से मैं मन्नत मानती हूं वो दीन के लिए वकफ। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पैदोश वाला, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम तरबियत को हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम वो जिसमरो पूरे पखपला बंदे मौजूद हुआ देगे निगरानी पे हम कवला देगे ख्याल पे सोता उसे कला बदाय चेरे बाहर ततलाओ बेदावोर की हिफाजत पे पड़ा दो पुईवे कमरे के बंद करला वड़ू के बंदे हुजरावा अगे के बे बंद करला बारना बे तलाप से वाला गावला और जदे वो कला देख पले चारे ना फारिग शाम वापस पुरतना तो कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़। चिकला वो ज़करिया अलैहिस्सलाम कमरे तर दाखिल शाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम मखितबो किस्म किस्म खरुकुन अब्रतु قال या मरियम अन्ना लकी हादा। मरियम अलैहिस्सलाम तबे उल चिता फरोग दिखु माना रोगा दरवाजा को बांधवा मुख तला लगावले वा खड़काए नष्टा रोशनदान नष्टा बान कमरे ता रिज़्क़ दिखु माना रोगा قالت हुआ मिन इंदिल्लाह तादे अल्लाह पाक तरफ न मुतरदमी। इज्जतमंदो हगे मोर दखपला बचाए इखलास सरा अल्लाह दीन दे पर वकफ करला अल्लाह पाक पु बम कमरे के आगे दे पर दी रिज़्क़ इंतजाम वको। कुरान मजीद पु दे खबरे बांधे गवादा बेचनन न पु जरूनो कालुनो वखके इबे मोर दखपला बचाए दीन दे पर वकफ करला अल्लाह पाक बम कमरे के आगे दे पर दी रिज़्क़ इंतजाम वको। नन चे चोख पल औलदुना दीन दे पर वकफ कई नल बहा अल्लाह पाक दे गो औलदुना दे पर बंद कमरे की दी रिज़्क़ इंतजाम करी नन्ना पु जरूनो कालुनो बंदे मखके चे अल्लाह पाक कुम कानून व कुम दस्तूर व नन हम दे अल्लाह पाक आगा कानून दा दे अल्लाह पाक कानून न बदलेजी वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला दे अल्लाह पाक तो कवानीनों की तब्दीली न दरुमी नन हम आगा कानून दा खपल औलदुना दीन दे पर वकफ कोए अल्लाह पाक को बंद कमरे के आगे दे पर दी रिज़्क़ इंतजाम की। अल्लाह पाक को फिरऔन ता हम रिज़्क़ वेरकां जगु वेल जाना रब्बुकुमुल आला आगा हम अल्लाह पाक वजह न वसता बेहागा तालिबान और हाफिजोन चे आगा रोजाना प सजदे के पुसरून उरी आई सुभान रब्बियल आला अल्लाह पाक को दे वजी प्रेज दी। मुमकिन आना दो इज्जतमंदो मुझ दे अल्लाह पर ज़ात बंदे इत्मीनाद वकू मुझ दे अल्लाह पर ज़ात बंदे भरोसा वकू अल्लाह पाक को दे मुझ औलदुना रिज़्क़ पे हवाले सरा न परेशान कई कि मुझ तेरे दे खपल औलदुना इखलास सरा दीन तो वाला दीन दे पर वकफ कर।